واورا په صوبه سرحد کې تاسو ټول خانان یې ریړې والا چې پرېړه کې مړه دا حکومت به زه ژوندی پرېږدم چې کم سړی بچو له پرېړه کې د 10 روپو سبزي خرڅوي 10 روپو سبزي او کمیټای والا پې راشي او پولیس ورسره وي او ګاډی تې په لارۍ کې واچي او تې بویځي او ریان دریانې پرېږدي په دغه سترګو ړانده شئ چې دا پې تاسو ګورئ تاسو په غبرګو کښېنئ دی به بېګاله څه چل کوي چې تا تې ریړه بوتله د ده ښځه او بچي به څه کوي تا په غبرګو سترګو ړوند شي یو افسر ته مې ووی چې دا دې ولې داسې وکړه ویلې جي زنانه نشي تېرېدی مال دغه زنانه دې خدای په خړ سیلاب یوړي د زنانو څه کار دی چې په بازارونو کې ګرځي ویل زنانه نشي تېرېدی دا کینډیډیټان بیا خفه کېږي وایي زنانه بیا ووټ نه راکوي دا بجلیګر مولا د ښځو خلاف دی واورئ اور څه پرېښوته تیار یم خپل ضمیر پرېښوته تیار نه پاکستان کې زما لاس کې چې زور او قوت راغی زه به ښځو ته هغه لوپټه د حیا ورپسې روم کومه لوپټه چې د بی بي فاطمې په سر بی بی فاطمه چې وفات کېده وصیت یې وکړ چې خبردار چې زما جنازه چرته د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه چې ادیرې ته چرته د ورځې یونس ولې زما جنازه به د شپې اوچته وای او بیا به مې په کټ د پاسه ډولۍ جوړه کوي او څادرې به پې واچوی نو د شپې به جنازه ځکه وړی او ډولۍ به پې ځکه جوړه کوي چې زما د کپن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري زما لاس کې که قوت او زور راغی زما دې په خدای قسمې زه به د بی بي فاطمې حیا سبق ښځو ته ښیمه دا مې ایمان زه د ښځو خلاف نه یم قرآن ویلی دی چې پیغمبرانو به دې قوم ته څه وی چې تاسو که کفر کوئ زما به څه وکئ خو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم پتاسو یریګم د عذاب دا غلو ورځنا زما څه کی نو زما عزیزانو عرض میں داو چې جمعیت العلماء اسلام په دې ملک والله العظیم که شوق لري د حکومت یا شوق لري مونږ په صدام وای خلق چې دوی اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي نو ته په ایمان وای چې په اسلام آباد کې مسلمانان خوند کوي که نرخزیان خوند کوي په اسلام آباد کې مسلمانان خوند کوي که په اسلام آباد کې د جنډا بازاري جړاګان خوند کوي مولیان اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي واوره موره یو خان او نواب او سردار ده بجوندې نه پرېدم ډیرو کې مې فضل رحمان ته وی مالستا سیاست لک سلو دی او زه د تیز سیاست شایقم 10 کروڑه پاکستانیان دی چې 2 کروڑه مې د تیغ نه نی ویستی کنه نو دا 8 کروڑه به د سړی زامن نشي داری مشین تبه تنه یو خو سربل خو تنه یو خو سربل خو تنه یو خو سربل تبراشی چې ما څه کړی تا څه کړی زم طلاق بچیا تا پرېدما چې مردار کړې مې نه دا حال به دورې د سملو دا زمونږ ممبران کا په کې سکر پر نشي کوله
په اسمبلی منبران به داسې درته په شرمونو شرموم لکه د ضیا په حکومت کې د اسمبلی منبرانو نه مې پرتګونه ویستي او په سر مې ورته تړلي کړي مې و که نه په کیسټو کې ما اورېدلي دي او که نه م دي اورېدلي یو منبر ماته خدای قرمان والله که دې پرېږدم دوی دلته را پاسېدلي یو څو تالي سټ مولیانې ملګري کړي ځان سره شریعت بلم پیش کړی شریعت بلم پیش کړی شریعت بلم پیش کړی اور سره جماعت اسلامی والا مر شریعت بلم پیش کړی شریعت بلم شریعت بل کم ځای دی شریعت بل دی کم ځای واوره شریعت بل دی پیش کړی شریعت بل تا په سینټ کې جوړ کړی دی او په سینټ کې وګوره کټر پرویزیان در سره ناستو جرنل نیازی وګوره هغه پرویزی دی او د سینټ ممبر دی چې د رسول الله حدیث ته د یهودو ډکوسلې وي د پیغمبر هغه حدیث چې ابو هريره غوندې را نقل کړي دي هغه ته د یهودو ډکوسلې وي هغه په سینټ کې ممبرو او په شریعت بل کې شریکو ما وې په فلرمان الزام لګولو چې د شریعت بل نه مانی مسلمان نه دی کافر دی مال چې شریعت بل څوک نه مانی ا کافر دی او چې څوک شریعت په ملک راوسته چی او نه راولي هغه کافر دی او دا هغه مرګریم د کافر بچي شریعت بل نه منما زما ایمان د شریعت ته زما مذهب د شریعت ته زما دین د شریعت ته زما سر دی الله ټوکړي ټوکړي کی د شریعت په ناموس باندې شریعت بل نه منم او بیا د دیوبند علما شریعت بل نه مني د دیوبند علما او برکت ته چې تنن دې ملک ته پاکستان وې دا شیخ الهند جوړ کړی دی دا مولانا مفتی محمود مولانا حسین احمد مدنی جوړ کړی دی دا مفتی کفایت الله جوړ کړی دا مولانا ابوالکلام آزاد جوړ کړی دا مولانا غلام غوث هزاروی جوړ کړی پاکستان د پیرنګیانو تالی سټو نه دی جوړ کړی پیرنګیان خو چتله خپل پر کټو ته ملک حواله کړو دشمنانو لې چرته ملک ورکو دیکھو وګوره په هندستان کې اول د پیرنګي خلاف تحریک چيو هغه چاروان کړو شیخ الهند علماء دیوبند روان کړو د دیوبند نقشه چا چولې کې دا جناب محمد رسول الله چولې دا د شپې براغه او ول به دا دیوال داسې کې دی دا داسې کې دی علما لیکي چې په خدای قسم چې سار به مونږ وکړه د پیغمبر قدمونه بالته موجود دیوبند یو قلا جوړه په هندستان کې د لندن د وشتو د پاره پاکستان خو د دیوبند علماو جوړ کړي دي نن د پاکستان تالی سټو د انګريز پر کټو د دیوبند مليانو ته وی چې دا هندو مزاج خلق دي او دا د نجړی پاکستان خلاف دي نجړی پاکستان دلته یو چیف منسٹرو قیوم خان نامه و زه یو کال قید کړم ما لاړو جنازه مې وکړه چا چې زنی ولیم ټول غرق قیوم خان علماء دیوبند تبوی چې دا د نظریه پاکستان خلاف دي نو ماوی چې نظریه پاکستان خو تاسو په خپل ویلي چې لا اله الا الله دا نو د لا اله الا الله خلاف تاسو یې کومږي نو زما عزیزانو وخت کم دی خبره درته ډېرې نه کوم خو چې دا څومره درته ولاړ دا ټول د دې علاقې ووټران دي ټول ته خو پاس شوې نه پاس او درېګا د تا وګورئ وای خدای به زما د دې قوم ترمنځ په زور وای چې زما ټوله پالیسی به د جمعیت وي او په اسمبلی کې به زما لویه جګړه چې دغه د دین او د اسلام د پاره او د قوم د مفادو د پاره وي ٹھیک شو خدای ستاسو د ترمنځ عزت بارم اوس کتاسو په ایماندارۍ به
دل ووټ ورکوي نو لاس اوچت کوي. عزیزانو یو خبر واورئ، یو خبر واورئ، دا د پښتو علاقه ده، ټول زمونږ رونه دي، خاره او پښتون سوال پکې نشتا. خاره او پښتون ټول یو اولاد آدم دی. خاریان زمونږ رونه دي، مونږ داغي رونه یو، زمونږ محترم دي، مونږ داغي محترم یو. د خزو الیکشن مونږ نه کو، کدی کولو بیا مونږ هم کو. ٹھیک شو خبره؟ کله خزو الیکشن ولاړ کینډیډیټان چې څومره دي دوی دا منله چې د خزو الیکشن نه کو او زنانه نه راو باسو، زمون کینډیډیټ به ټولو نه مخکې ورته دسخط کوي او که بیا مجبوري وه نو بیا به دوی هم کوي. ٹھیک شو جی؟ دعا وکړئ. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا. په اخلاص دعا وکړئ چې یا الله دې ملک ته خیر پېښ کړي، خدای دې ملک د خیر او د سکون اسبه ورکړي، خدای د کل غریبانو په حال باندې رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی. یو اعلان ووري، اوس مونږ په جلوس په شکل حاجی غلام علی کور ته وځو او یو بل اعلان ووري، نن ماسخوتن مانځنه پس مالګه منډه چوک کې جمعیت علماء اسلام طرفه عمدغه شان یو عظیم الشان جلسه کیږي. پر دې جلسه کې حضرت مولانا عبدالمجید ندیم صاحب به تقریر کوي. یو आवाज یو قوت، یو आवाज یو قوت، یو आवाज یو قوت، یو आवाज یو قوت.